الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. زما عزتمندو په دې میاشت کې د شوال په دې میاشت کې په تاریخ کې یو ډېره لویه دردناکه واقعه پیښه شوې ده چې هغې ته واقعه د طائف وایي. د نبوت لسم کال باندې د نبی علیہ الصلوۃ والسلام هغه دوا عظیم ډاډونه هغه وفات شو، یو ابو طالب او بل حضرت خدیجه رضی الله تعالی عنها و. ځکه دا دوا کسان چې کومو دی نبی علیہ الصلوۃ والسلام له ډېر لوی ډاډ ورکړی دی او د نبی علیہ السلام ډېر لوی زیات ملاتړو. ابو طالب پشان حامی او مددگار چې پاتې نشو او د حضرت خدیجه رضی الله عنها پشان نبی علیہ الصلوۃ والسلام لا تسلی ورکون کې او غم گسار پاتې نشوا. نو نبی علیہ الصلوۃ والسلام تاغه تکلیفونه د کافرانو د طرفنا هغه نورم زیات سیوا شو. نو نبی علیہ الصلوۃ والسلام دا غي د تکلیفونو نه ډیر زیات تنگ رااله او د مکه د خلکو نه بالکل مایوس شو. نو نبی علیہ الصلوۃ والسلام بیا د طائف قصد وکړو. طائف تلاړو، د طائف قصد یو قدم په دغه وخت کې چې نن لوی خارو، په دغه وخت کې په عربو کې دوا خارون اغلو، یو مکه او بل طائف. ځکه قرآن کې الله رب العزت د دې ذکر کړی دی. کافرانو به لولا انزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم، دا قرآن په دې پیغمبر باندې نازلې دو نو بیا په دې دو غټو غټو خارونو کې په یو لوی سردار باندې ولې نازل نشي چې په د نازلې دې دوانو لوی خارونو کې یو غټ سردار باندې نازل شو. نو بهرحال دغه لوی خارونو مکه د دې غټ خار کسانو او انکار وکړو. نبی علیہ الصلوۃ والسلام خبر منلو په ځای د نبی علیہ السلام مخالفت شروع کو او قسمه قسم تکلیفونه ورته او رسول. نبی علیہ السلام اخرم د دینه مایوس شو او اجازه طائف ته بلان شم. دغه خلکو دغه خار سرداران او دغه خلکو د الله هدایت قبول کو او دای د الله د دین معاون او مددگار وګرځیدل. نو دغه طائف چې دنو دا ډېر لوی خارو په دغه وخت کې او موسم هم ډېر زیات ښایسته او د مکې هم زیات متمدنو او زرخیزو. مکه کې بس نه کېدل فصلونه وغیره او دلته په مکه کې د زمزمو نه علاوه نور اوبم نه وي او طائف کې جن اوبم ډېرې وي او باغونه او د انګورو دا رنګ نور فصلونه بم کېدل. او د مکې چې کم خلک مالدار او انو اغیم ځان لا سزمه کې هلته اغستې وي او باغونه ځان له دغه کړو. نو بهرحال
نبی علیہ السلام ځان سره زید بن حارثه رضی الله تعالی عنہ او لاړ طائف ته او لومبه اسلام او دین داغي سردارانو باندې پیش کو یو درې غټ غټ سردارانو درې واړه روړو نبی علیہ الصلوۃ والسلام خپل کې وی چې یاره دا مشران دي سرداران دي دا نور د دې ماتحت دي دې سردارانو دین قبول کو او دای اسلام قبول کو ایمان راړو او دا ماتحت خلق بخپل قبول کی او کې دې شي د دې د وجنا چې دې سردارانو دا دین قبول کو نو د دینه بعد مقیده سرداران عبرت واخلي غیب هم دین قبول زما د پاره بچنو لگا آسانی پیدا شي بهرحال خدای ظالمانو نبی علیہ السلام ورته دین اسلام پیش کو فزاید منلو د حق د تسلیمولو او دای چنو مکمل انکار وکړو او ډیره سخت رویه نبی علیہ السلام سره د نبی علیہ السلام استهزاء وکړه یو پکې نبی علیہ السلام ته په جواب کې وړ ډیر سخت جواب یې ورکړ د منلو په ځای سخت جوابونه ورکړل ایو پکې وای ها الله رب العزت الله تعالی ته د خپل دین د پاره ستانه علاوه بل څوک ملاو نشو په دې مکه کې بل څوک نو ده الله تعالی ته د خپل دین د پاره ستانه علاوه ورته بل څوک ملاو نشو او بل ورته وای چې خدای خانه کعبه پردې شلولو د پاره چې دنو ته پیغمبر راولېږلې بل څوک نو او درم اول ورته وای چې زه هو تا سره اس اړو خبره نه کومه تا سره بالکل اس خبره نه کومه زکه وای کنچره ته د الله رښتینه پیغمبري او نو بیا ستا انکار کولو کې او ستا خبره رد کولو کې بیا غټ نقصان دی هلاکت دی پکې خدا دومره غټ کاما کولو چې د نبی علیہ الصلوۃ والسلام هغه استهزاء کول اخو د دینم غټ جرم دی د دین غټ جرم دی نبی علیہ السلام ته تکلیف رسول او دغه استهزاء کول دغه د انکار نام غټ جرم دی نو بهرحال او کته د الله پیغمبر نه ان ته قابل دی خطاب نه او دارنګ لایق د التفات نه بیا تا سره سه وخت ځای کول دي نو بهرحال دغه ظالمانو د نبی علیہ السلام چورلټ انکار وکړو او د انکار نه علاوه غټ ظلم ادا وکړو چې نبی علیہ السلام پسې لوفران الکان کړل لوفران الکان کړل نوجوانان کړل نبی علیہ السلام پسې وای د دې ځای نه او شړی او د دې بیزتی وکي او په ګټو باندې ولایو هغه نبی علیہ السلام خندا کولا استهزاء کولا ټوکې کول نبی علیہ السلام پسې مسخره کول او نبی علیہ السلام په کانو باندې وشتو خارې په واچو نبی علیہ السلام دومره وشتو چې نبی علیہ السلام د سخت تکلیف د وجه نه کېناستو په ځای باندې بار بار بکېناستو په دې خپو باندې په ټول بدن باندې نبی علیہ السلام دومره وشتو چې نبی علیہ السلام ډېر تکلیف د وجه نه بکېناستو او دې ظالمانو به نبی علیہ السلام بیا وشتو د پاره به نبی علیہ السلام د موټو نه ونیسه نیغ به ک بیا او به درو او بیا به وشتل شروع کړل زید بن حارثه رضی الله عنه فرمای وای زب کله یو طرف ته کېدم کله بل طرف ته کېدم د نبی علیہ السلام نه ما چې دا کانی د ټول زما په بدن باندې ولګي او چې د الله حبیب بچ
او زید بن حارثه وی چې زه پس دومره ډېر ولګېدم په دې سر باندې چې دا ټول سر مې زخمی شو، دا ټول سر مې زخمی شو. او نبی علیه الصلاۃ والسلام هم وی دومره زیات ولګېده چې د دې پنډو نه چې نو هغه وینې را روانې شو، پنډو نه وینې را روانې شو د خپو نه، او دا پڼې مبارکې چې نو هغه هم د وینو نه ډکې شوې. د نبي علیه السلام خپو پورې کلکې ونښتې دي، دومره زیات نبی علیه السلام له لوهان شو. عائشه بیبي ته نه یو ځل تپوس کوي، وی د الله حبیبه د احد نام سخت رس پتا باندې چرته تیره شوې ده، د احد نام زیاته سخت رس پای کې د نبی علیه السلام غاښونه مبارک شهیدان شو، کاړی په مخ کې تللی وه. وی د احد نام زیات سخت رس په تاسو باندې راغلی ده په ژوند کې. وی آو وی عایشې وی چې کله ستا قوم نه زه مایوسه شم نو ما چې زه طایف والو طرف ته به لاړ شم، هغوی به د الله دا دین قبول کړي، دا هدایت به قبول کړي. وی هغوی را سره هغوی د الله دین د تسلیمولو د حق د منلو په ځای ما پسې نوجوانان کړل، لوفران را پسې کړل، زه په ګټو باندې دومره وویشتمه وایي چې زه دومره تکلیف کې وم، وایي چې ما ته پته نه لګېده چې د کم طرف نه را روان یم، کم طرف ته ځمه. وایي دومره حالت مې داسې زیات ده، دومره سخت تکلیف چې دا پته راته نه لګېده چې د کم طرف نه روان او کم طرف ته روان یم زه. نو بهرحال نبی علیه الصلاۃ والسلام دا هر څه خو الله تعالی ویني. په دې کې وایي نبی علیه السلام فرمایي و عایشې وایي چې زه ډېر زیات هغه له لوهان شوم، دا هغه ځای نه را بهر شوم. په دې کې چې ده نو زما په سر باندې د وریځې یو سوری شو، او د هغې نه اواز رالی جبریل علیه الصلاۃ والسلام. وی الله رب العزت وی هغه را باندې سلام واچوئ، دا الله رب العزت وی په تا باندې سلام وی، دا هر څه الله تعالی ویني. وی الله رب العزت تا سره چې د قوم څه معامله وکړه دا هر څه الله ولیدل، هر څه الله واورېدل، هر څه ولیدل. الله رب العزت زه راولېږلم او را سره فرشته راولېږله، ملک الجبال د غرونو فرشته ده، او الله رب العزت دې له حکم ورکړی چې ته ورته څه وایې دا به ستا د حکم مني. هغه ملک الجبال فرشته هم حاضره شو، نبی علیه السلام باندې سلام واچو، وایي زه الله رالیږلی او الله راته حکم را کړی دی، وایي چې څه زما پیغمبر وي اکه شانتې به کې، وایي ما ته حکم را کوي، الله تعالی مالا تصرف را کړی دی په دې ټولو غرونو باندې، تاسو ما ته حکم را کوي چې دا مکی او د طائف دا خلق دی د دو غرونو منځ کې زه را بند کم، بالکل چخړی کما میده کم دلا حکم را کوي. نبی علیه الصلاۃ والسلام ورته سوی اور رحمت للعالمین دی کنه، د دومره تکلیف نه باوجود چې پورا بدن له لوهان شو. کدا نبی علیه السلام په ځای باندې مونږه بس جواب ورکړو، د تکلیف نه مخکې ولې نه راتلی، بالکل نوم نشانې باقی پاتې نشي که مونږه وی مونږه ورته چې دا ټول غرونو کې را بند که، دا ټول غرونو لاندې که، بالکل چې یوم پاتې نشي، مونږ خو به دا جواب ورکړو. نبی علیه الصلاۃ والسلام څومره رحمت للعالمین دی کنه، د پورا عالم د پاره رحمت دی، څومره لوی رحم دی دغه په سینه کې. نبی علیه الصلاۃ والسلام وایي نه، نبی علیه الصلاۃ والسلام په جواب کې ورته وایي هیڅ شر نه، وایي کدی زه ونه منلم او زما پیغمبري تسلیم نه کړه، هدایت قبول نه کړ، د دې په اولاد کې به الله داسې خلق پیدا کړي چې هغوی به صرف د الله وحده لا شریک عبادت کوي، هغه سره بل څوک شریک نه جوړوي. او وایي اللهم اهد قومي انهم لا یعلمون، یا الله زما د قوم ته هدایت ورکړي، دی نه پوهېږي، که دی پوهېده نو ما سره به ولې داسې کول، خو دی پوهېږي نه چې د دی څومره زیات خیرخوا یم،
خپل خیر خوا سره څوک داسې کوي خو دی نه پوهېږي یا الله دی ته هدایت ورکړي بیا هم دی دپاره د هدایت سوال کوي او بیا نبی علیه الصلاۃ والسلام راله په لاره کې د عتبه او د شیبه د هغې باغ و نبی علیه السلام د هغې باغ ته رالی دی اونې لاندې کېناسته او یو لویه خطبې ووې نبی علیه الصلاۃ والسلام وایي نبی علیه الصلاۃ والسلام د خپلې کمزورۍ شکایت کوي الله تعالی ته وایي یا الله زه تا ته د خپلې کمزورۍ او یا الله د خپل هغه د همت د کموالي د مهنت د کموالي او د خپلې کمزورۍ شکایت درته کوم الله دا زما کمزوري ده زه کمزور یم زما مهنت کمزوره ده زما همت کمزوره ده څنګه چې هغه دا کار کول په کارو ماغه شانته ونه کړل زه خو ډېر زیات کمزور یم او بیا وی یا الله ته خو د کمزورو مددګار یې که نه الی من تکلونی یا الله ته ما چاته سپارې کومو خلکو ته ته ما سپارې او بیا وی یا الله که ته زمان راضی ته زمان خفه نه نو یا الله زه د دې ټولو تکلیفونو په ما باندې هېڅ پروا نشته و چې الله ته مانه خفه نه نو هېڅ پروا نشته په دې ټول څومره تکلیف چې ما ته میلاو شو یا الله هېڅ پروا نشته و چې ته مانه خفه نه چې ته مانه راضي په دې حال کې او بیا اوږده خطبه ده اخره کې نبی علیہ السلام لا حول ولا قوة الا بالله ټول طاقت هر څه چې دی نو هغه د الله رب العزت په لاس کې دی هر څه د الله په لاس کې دغه دعا یې وکړه د دغه باغ مالکان عتبه او شیبه نبی علیہ الصلوۃ والسلام دغه مظلومیت په دې حالت کې ویني نبی علیہ السلام ټول وجود باندې خاري دي له لوهان دي نو د دینه مخکې دغه کسان د نبی علیہ السلام سخت مخالفو د نبی علیہ السلام سخت دشمنان دي او د دینه مخکې د نبی علیہ السلام د لپاره په زړه کې ذره برابر رحم هم نه او چې د نبی علیہ السلام دا دعا وکړه او د نبی علیہ السلام دا حالت یې ولیدل نو د هغې زړونه هم نرم شو د نبی علیہ السلام دپاره او هغه خپل یو غلام یو عداس هغه په یو لوښي کې انګور ورکړل د انګورو باغ دی او اوبې وله ورکړې ورشه دا وړه او ورته وایي چې خامخا ترې نه وخورې ګوره انکار ونه کړي د دې نه خامخا خوراک وکړه هغې زړه هم نرم شه هغې پې هم ورحمېده او دا عداس دا غلام لاړ نبی علیہ السلام خواته او هغه انګور یې ورته مخې ته کېښودل دا زما سردارانو راکړه او دا عرض یې وکړه چې ګورې دا اخورئ دا رد نه کوي نبی علیہ الصلوۃ والسلام د هغې انګورو نه دانه ماته کړه وی بسم الله الرحمن الرحیم بسم الله د الله نوم یې واغسته او خولې ته یې کړه چې بسم الله یې ووی دا غلام وی عداس د الله په ذات مې د قسمي دا کلام خو ما په دې پوره ښار کې د چا نه دی اورېدلی هسې وینا خو ما د چا نه ده اورېدلې ته څوک یې ما خو د چا نه دی اورېدلی نبی علیہ الصلوۃ والسلام ورته وایي ته څوک یې او د کم ځای اوسېدونکی او دین دې څه دی نو هغه عداس ورته وایي زه خو د نینوا یم او مذهبا عیسائی یم وایي ښه د هغه نینوا کلي وایي چې هلته د الله بنده یونس ابن متا اوسېده نو دا دی ورته وایي چې ته یونس څه پېژنې نبی علیہ الصلوۃ والسلام ته وایي یونس ابن متا ته څه پېژنې وایي هغه د زما رور پیغمبر وکنه زم د الله نبی ما او غم د الله نبی نو او داس چې څنګه واورېدل را پاسې د نبی علیہ السلام په تندي باندې په لاسونو په خپو باندې خپل کو او
په جواب کې ورته وایي اشهد انک عبد الله ورسوله، زه د دې ګواهي ورکوم چې ته د الله تعالی بنده او دغه رسول. ایمان یې پرې راړه په نبي علیه الصلاۃ والسلام باندې. د نبي علیه الصلاۃ والسلام د خوا نه چې راپاڅېد خپلو سردارانو څخه رالی، هغې ورته تا د ده لاسونه او خپې تندی دی ولې ښکل کو؟ وایي د ده په خبرو کې ګورې رانه شي، راته ښکاري د خبرو په تا باندې جادو وکړو، اثر یې در باندې وکړو، د ده خبرو کې ګورې رانه شي. د ده دین نه ستا دین ګوره ډېر زیات غوره دی. چې کله وایي دغه دواړه سرداران د بدر په موقع باندې د مکې قریشو سره ملګري شو او دی تلل د نبی علیه السلام په مقابله کې، انو دا عداس ولا په خپو باندې پرېوت، د دواړه سردارانو له په خپو پرېوته، د خپو نه ونیول. وایي دا تاسو چا طرف ته ځئ؟ ګورئ زما د هغه رب باندې قسم دا ګورئ د الله رښتینی پیغمبر دی، د پیغمبر مقابلې له روان یې، دا تاسو څه کوئ؟ او د الله مقابله کوئ، دا د الله رښتینی پیغمبر دی. او زه دا خلک وینم دی خپل مقتل ځای د قتلېدو طرف ته روان دي. دا ټول خلک ګورئ مه ځئ. ډېر مینت یې ورته وکړو، دا عداس په خپو والا پرېوت. دی چې روان شو عداس ناست دی جاړي، دی جاړي او د شیبه زوی او عاص بن شیبه دی په دغه ځای باندې تېرېده چې ویلې د ورته عداس ولې جاړي؟ وایي د خپلو دواړو سردارانو په حال باندې جاړم. دی دغه وخت د الله د رسول په مقابله کې روان دي، د الله د رسول مقابله کوي، الله رسول مقابله د پاره اوتی دي. نو عاص بن شیبه ورته وایي په جواب کې، وایي واقعي دی د الله رسول له، واقعي د الله رسول له. او داس ورته آو په الله مې د قسمی بېشک دی الله رب العزت پوره دنیا د پاره پیغمبر را لېږلی، دغه نبی آخر الزمان دی. بهرحال نبی علیہ الصلوۃ والسلام دا غزای نه روان شو، لاړو سفر کو مقام نخله ته نبی علیہ الصلوۃ والسلام ورسېدو. دا غزای نبی علیہ السلام قیام وکړو او د سحر مز دی نبی علیہ السلام د سحر مز کو. په دې کې د سحر مز چې کو په دغه دوران کې د یو جناتو چې هغه د عراق د علاقې د نصیبین نه را روان شو او دلته راورسېدل او د نبی علیه الصلاۃ والسلام سحر مز کې د قرآن پاک تلاوت کوي او د الله د رسول نه د الله د نبی نه د قرآن تلاوت واورېد او دې ته غوږ کېښود او ملګرو ته وایي چې دغه دی مونږ ته خپل مقصد معلوم شوی، مقصد راته میلاو شو. وایي دغه کلام د دې د وجې نه الله رب العزت اسمان ته ختل زمونږ بند کړي دي، ځکه چې کله د قرآن نزول شروع شو نو دا جنات چې کم طاقتور او شریر جنات و دی به الله ولا طاقت ورکړي دی اسمان دروازې ته نږدې وختل او فرشتو چې به کم یو بل سره الله رب العزت طرف نه به ورته څه حکم میلاو شو، یو بل سره به د هغې ډسکشن کو نو دې جناتو به ترېنه واورېدل شو او را به خپلو کاهنانو ته به بیا ووایي، هغوی به ځان نه ورسره یو څو خبرې یو ځای کړي. نو چې کله د قرآن نزول شروع شو دی به د اسمان دروازې ته نږدې کېدل، دغلته نه به یو شغله راتله او په هغې سره به چې نو دی څه به هلاک شو، څه به زخمي شو، څه به راوتښتېدل. نو دی وی چې یاره مخکې خو به دا شی نو دا پابندي ولې ولګېده، څه چل خو دی خواره شی پوره تشکیلونه یې وکړل د پوره جناتو څلور واړو طرف ته پوره عالم کې
وګورئ چې څه ناشنا خبر کائنات کې څه شی شوی دی څه چل نو دغه چې کم تشکیل کړو نو دغه د 2 کسانو یا 9 کسان دای چې دنو دغه ځای ته راورسېدل دی په تکل کې او د الله د حبیب نه چې دا قرآن واورېدل نو چې دغه قرآن دی دغه وجه ده او څنګه چې قرآن واورېدل د نبی علیه الصلاۃ والسلام نو فوراً په ایمان راړه په نبی علیه السلام. نبی علیه السلام لا خبر هم نه دی. نبی علیه السلام ته پته نشته دی چې جنات اعظما هغه قرآن اوري او په اورېدو سره دا قرآن د دې سینې ته کوز شو فوراً په نبی علیه السلام باندې ایمان هم راړو. نو دا الله نبی تعالی رب العزت خی چې انسانانو خوستا ترت کړي پتا باندې ایمان را نړو مخفه کېږه زما بل مخلوق مشته جنات هغه په پتا باندې ایمان راړي. په دغه سفر باندې نبی علیہ السلام لا مکه ترا د نشو نه ده او په لار کې دا دغه دعوت او بیا د دعوت په دې میدان کې چې ورته کم تکلیف میلاو شو دا دغه ثمره الله تعالی ورته په دغه شکل کې ورکړه چې جنات په ایمان راړ جنات قبول ایمان په راړ په نبی علیہ السلام. بیا نبی علیہ الصلوۃ والسلام چې مکه ته را نږدې شو نو زید بن حارثه ورته وی د الله رسوله نبی علیہ السلام چې جندن کېده وي تاسو مدن کېږئ مکه د روایتونو تاسو نه خبر دا کافرانو او تاسو د مکه نه راو باسلئ او اوس چې دن کېږئ نو تاسو د یو غټ سردار په امان کې بدن نه کېږئ ان دا خلق به تاسو ته تکلیف ضرور رسي پرې بم نه دي. نبی علیہ الصلوۃ والسلام غار حرا تلاړ او دا غزای نه جنو پیغام ولېګه د چاپو لبان د مکه سردارانو یو ته اخنس سردارو هغه ته پیغام ولېګه انو هغه انکار وکړ چې زه خو تعالی امان نشم در کولې پناه ده نشم در کول. بیا بل سردار سہیل هغه طرف ته پیغام ولېګه هغه انکار وکړ چې زم پیغام دغه نشم زم دلا پناه نشم در کوله. بل دریم سردارو مطعم ابن عدی هغه طرف ته پیغام ولېګو هغه قبول کړ د نبی علیہ السلام پیغام و عزت ال امان در کوم. هغه خپل قبیله خلق راجم کړل او خپل ځامن هم راجم کړل و ایمان نبی علیہ السلام لا پناه ور کړل او تاسو شابه د حرم په دروازه کې تاسو ټول سره د توري چنو حاضر شي چې هغه تاسو تکلیف ونه رسي ما ولا پناه ورکړ او خپلم په خو باندې سور شو د حرم دروازې لراله او یو لوی چې غیر او باسل لوی و د قریشو واوري ما ګوره محمد رسول الله محمد ابن عبد الله اغله می امان ور کړی دی او کچا ورته سوې نو خیر به نی ګوره. نبی علیہ الصلوۃ والسلام چې کله زید ابن حارثه ورته داوی چې تاسو ته به څوک تکلیف ضرور رسي نبی علیہ الصلوۃ والسلام ورته وی چې الله رب العزت با په دې مصیبت کې مال لار خیر درو بس ته بیغم شه الله به دې مصیبت نه سلار براو بس دغه لار الله راو بس دغه کافر په الله تعالی مهربان ک په نبی علیہ الصلوۃ والسلام ورته وی چې زما خو دین د دنم خلاف د خما ولا پناه ور کړی ما ولا امان ور کړی. نبی علیہ الصلوۃ والسلام سوکای کول د ټول حلقې ته نه چاپیرا کړی د چار چاپیرا د نبی علیہ السلام نه ولاړ توري پلاس نبی علیہ السلام نه غراله بیت الله تریف بیت الله شریف تر دن مسجد حرام ته او حجر اسود خپل کو او بیا د خانه کعبه طواف وکړو مقام ابراهیم سره 2 رکعات نفل وکړل او بیا دا غي د تورو په حلقه کې دنه نبی علیہ الصلوۃ والسلام خپل کور ته تشریف راړ. نو دا
یو سفر د نبی علیه الصلاۃ والسلام د دین د پاره دومره زیات تکلیفونه نبی علیه الصلاۃ والسلام برداشت کړل، خو بیا نبی علیه الصلاۃ والسلام دغه قوم د پاره خیره مونږ کړی او بیا هم د هغې دپاره د هدایت سوال یې وکړو، اللهم اهد قومي انهم لا یعلمون، یا الله زما د قوم ته هدایت ورکړي، دی نه پوهېږي چې زه څومره خیرخواه یم د دی دپاره او دی ما ته دا تکلیف را رسوي. نو په دې کې زمونږ دپاره او دارنګې د دعوت او تبلیغ والو دپاره چې څوک هم د دین د خدمت کار کوي د هغې دپاره پکې یو لویه رڼا ده، مشغله را ده، رهنمایي ده. که د الله د دین په تبلیغ کې څومره تکلیفونه هم درته راورسي او ته به هغه برداشت کې او دارنګې خلکو ته به معافي کې، که څوک تا سر سے زیاتې کوي ته به د هغې د هدایت سوال کې. نو دغه د امت اولیاء علما په دغه باندې عمل کوي، خلک ورته قسمه قسم تکلیفونه پراپیګنډې کوي ورپسې، او په تهجدو کې او په خصوصي اوقاتو کې د دغه خلکو دپاره دغه د الله اولیاء علما د هدایت دپاره سوالونه کوي، دعاګانې کوي. الله رب العزت دې مونږ تاسو ته د نبی علیه الصلاۃ والسلام صحیح تابعداري را نصیب کړي. واخر دعوانا الحمدلله رب العالمین.